پروپیگانډا چرته ونه کی. نو الله آیات راولېږو یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو اجتنبوا کثیرا من الظن. الله ایمان والاو د ګمان نه ځان وساتئ. ګمانونه مه کوئ، بدګماني مه کوئ. دا قانون را دی چې بدګمانیه دا ګوره کبیره ګناه ده. ولی الله وی ان بعد الظن اسم. الله بعضې بدګمانیه دا ګناه ده. کمه ګناه ده؟ الله کبیره ګناه ده. حدیث کې راځي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ خواله یو سړی راځي ویلو عقبه بن ابي معيط چې دی ویل د ده په ږیره باندې شراب څڅېږي، شراب څکي لکه شکایت یې وله وکړ. هغه ویل موږ الله د دې نه منع کړي وو. وی چې ما په خپلو سترګو باندې نه لیدلی نو د چا په وینا باندې زه هغه له سزا نشم ورکولی او زه د هغه په حق کې حکم نشم جاري کولی. او تحقیق یې وشله او هغه موږ ولیدله په دې عمل باندې، نو هله به دله سزا ورکوله. نو ګوره صحابه کرامو به هم د بدګمانۍ نه ځان ساتلو. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ایاکم والظن، ایمان والاو د ګمان نه بچ شئ. فإن الظن اکذب الحدیث. د الله نبی ویه بدګمانیه دا ګوره کبیره ګناه ده. د دروغو یو څه ده؟ یو لاره ده او دروغ کبیره ګناه ده. لای غټه د دروغو خبره څه ده؟ بدګماني کول. یو سړي باندې بدګماني او بېځې خبره وکړي چې یاره کېدی شي ده کېدای. او زمونږ دې خلکو کې دا ډېره غټه مسله دي کې دینداره خلک هم مبتلا، په دې کې عام دنیادان خلک هم مبتلا. تحقیق د خبرې نه کوي، د هغې باوجود بس چا نه ویوري دا څه چل دی، دا دی. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کفا بالمرء کذبا. د الله نبی وایي د دروغو دپاره دې دومره کافي ده چې بس خلکو ته هر هغه خبره کوي چې اورېدلې دې صرف واده اورېدله او بل ته دې وکړه، بس تا د دروغو دپاره د قیامت په ورځ دغه هم کافي ده. نور دروغ ونه وی کنه نه. د الله نبی وایي دغه دې ډېر دي، بس چې صرف بې تحقیقه خبره دې چاته وکړله، وضاحت دې ونه کړه.